أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وسپدی آیاتونو کې الله تبارک و تعالی د یهودیانو بل قباحت او خباثت ذکر کړي چې حیلې کوله چې د الله رب العالمین د حکم نزان بچ کی. موسی علیه السلام دیو ته د الله حکم واورو چې الله حکم کړی چې غوا حلاله کړي، نو دیو په دې کې چل ول شروع کړه او بې ځایه تپوسونه شروع کړه. دا واقعه د حضرت موسی علیه السلام په دور کې وه. موسی علیه السلام په خپله دیو ته حکم وکړه، د الله تبارک و تعالی پیغام یې ورته واورو. نو الله وی وَإِذْ او کله چې قال اویل موسی علیه السلام لقومی خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا دا چې تاسو حلال کوي ذبح کړئ بقرة یو غوا. قالو نو ویل دیو اتتخذنا آیت نسی مونږ لرا هزوان پټوکو سرا یا اتتخذنا هزوا آیت کې په مونږ پورې ټوقي. موسی علیه السلام ورته وی تاسو یو غوا حلاله کوئ، بس هر قسمه هر رنګه او څنګه غوایي که دیو که یو غوا حلاله کړې وی نو خبره ختمه و، د الله حکم به منلی شوی وی. قالو ویل دیو اتتخذنا آیت اتتخذنا هزوا آیت کوي په موږ پورې ټوقي. قال نو ویل موسی علیه السلام اعوذ ز پناه غواړم بالله فالله ان اکونا د دینا چې ز شمه من الجاهلین د جاهلانو نه د نافوهانو نه ټوقې نه کومه، د الله حکم درته اورم. قالو دعو لنا اویل دیو اغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ماهیه چې څنګه د دا غوا ماهیه چې دا غوا څنګه ده، مطلب د دې عمر څومره دی او څومره عمر والا غوا ده. قال نو ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله تعالی وایي انها بقرة یقینا دا یو غوا ده لا فارض نه بوډۍ ده ولا بکر او نه ځوانه عوان درمیانه ده بین ذالک د دې دواړو په منځ کې د بوډۍ او د ځوانې منځ کې درمیانه ده. عوان درمیانه ده بین ذالک د دې دواړو په منځ کې. ففعلوا نو وکئ تاسو ما تؤمرون هغه چې تاسو ته حکم کولی شي. قالو دعو لنا دیو چل ولکا او تپوسونه کوي د دې لپاره چې را موسی علیه السلام بس وایي چې ما یللوئ بس قلار شئ. قالو نو ویل دیو ادعو لنا اغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما لونها چې څنګه دی رنګ د دې غوا رنګ یې څنګه دی. قال نو ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله تعالی وایي انها بقرة یقینا دا یو غوا ده صفراء تک زیړه ده فاقع لونها فاقع خالص دی لونها رنګ د دې غوا تسر الناظرین خوشحالی کتونکو لرا تسر خوشحالی الناظرین کتونکو لرا. قالو دعو لنا نو ویل دیو چې اغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ماهیه چې څه دی صفت د دې غوا څه دی صفت د دې غوا د دې عمل څه دی د دې کار څه دی څه کار کوي دا غوا. ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوې ده په مونږ باندې تشابه ګډه وډه شوې ده علینا په مونږ باندې و انا یقینا مونږه
ان شاء الله کدا الله تعالی خوښ شي لمهتدون خامخا لار مندون کیو دی طرف ته لار مندون کیو دی طرف ته معلومو به دا غوا پیدا کو قال نویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه یقول یقینا دا الله تعالی وای انها بقره یقینا دا یو داس غوا دا لا ذلول جوتی دا یعنی یوی میوی پینی شوی جوتی نه ده تثیر الارض چې اړی ځمکې لره ولا تسقي الحرث ولا تسقي او نو بکی الحرث فصل لره مسلمة روغ موټه ده لا شیتا مسلمة روغ موټه ده لا شیتا نشته ده هیڅ داغ فیها پدې کې هیڅ داغ پکې نشته قالو نو ویل دیو الان اوس جئتا تا راتلو وکړه بالحق په پوره خبرې سره تا مونږ ته پوره خبره وس وکړه فذبحوها نو دا غوی حلال کړه وما کادو یفعلون وما کادو او نو دیو نزدې یفعلون چې دا کارې کړی وې انې کاو خو بس اخر مجبور شو او بیا دا غوا حلاله کړله نو دا د الله تبارک وتعالی حکم او دار خبرې حکمت لټول دام چې کوم د نو صحیح نه او بل دا لکه بعض مفسرین ذکر کوي چې هغې وایي قتل شی او لکه وروستو د قتل واقع راځي چې یو وراره را لګېدلی او تره یې وژلی او د هغه د معلومات دپاره الله تبارک وتعالی ورته وایي چې غوا حلاله کړئ او چې غوا یې حلاله کړله نو بیا یو بعضې حصه د غواوې له راواخلئ او په هغې دا مړی ووهئ او مړی چې کله هغې سره ټچ شي د دې غوا سره نو بس مړی به راژوندی شي خپل قاتل به وښئ خو دا خبره صحیح نه ده اگر چې ډېرو مفسرینو بیان کړله خو دا صحیح ځکه نه ده چې بیا د غوا سره دیو محبت خو نورم پیدا کېده ځکه دیو خو ته اله وایه دیو د غوا بندګي کوله نو چې داسې مړي پرې راژوندي کېږي نو بیا خو به د دې ورسره محبت نورم زیات شوی وی اصل کې د دې نه مقصد دا و چې دیو باندې خپل دا معبود سپک شي چې دا څنګه خدای دی چې موږ ته موسی علیه السلام حکم کوي چې دا حلاله کوي او په خپلو لاسونو باندې دا غوا دیو حلاله کړي نو د دې سره بیا محبت کم شي او د دې بندګي به نه کوي د دې عبادت به نه کوي نو اصل کې مقصود دا و بیا دیو دا غوا چرته پیدا کړله داسې صفاتو والا غوا ځکه چې نه بوډۍ نه ځوانه په دې منځ کې درمیانی او دا شان تکه زیړه غوا چې کتونکو لره خوشحاله کوي او نه جوتي چې اړی ځمکې لره او نه اراټي ده چې اوبه فصلونه اوبه کوي نو داسې غوا دا خو ډېره مشکله باندې پیدا کېده علما ذکر کوي 40 کاله دیو دې پسې ګرځېده 40 کاله بعد د یو یتیم سره دا صفاتو والا غوا پیدا شوه هغه ورته ډېر غټ شرایط کېښودل چې د دې دا څرمن به د سرو زرو نه ډکوئ د اشرفونه به یې ډکوئ دیو هغې ته هم تیار شو دا غوا یې واخیسته او حلاله یې کړله د دې آیتونو ترجمه دوباره واورئ وَإِذْ او کله چې قال اویله موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا دا چې حلاله کوي تاسو بقرة یو غوا قالو نو ویل دیو اتتخذنا آیت نسی منگ لرا حضوان پټوکو سرا یا اتتخذنا حضوا آیت کئی منگ پوری ټوکی قالن ویل موسی علیہ السلام اعوذو زفنا غوړم بالله فالله تعالی ان اکونا ان د دینا اکونا چې زشما من الجاهلین د جاهلانونا قالو نو ویل دیو ادعو اغواړه لنا زمونږ د فاره ربک د خپل ربنا یبین لنا یبین چې بیان کی لنا مونږ ته ما هیا چې څنګه د دا غوا د دې عمر څومره دی قال نو ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله تعالی وایي انها یقینا دا بقرة یو غوا ده لا فارض چې نه بوډۍ ده ولا بکر او نزوانه ده عوان درمیانه ده بین ذالک د دې دواړو په منځ کې فافعلون او کوي تاسو ما تؤمرون
هغه څه چې تاسو ته حکم کولی شي. قالو نو ویل دیو ادعو اغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما لونها چې څنګه دی رنګ د دې غوا. قال نو ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله تعالی وایي انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراء تک زیړه فاقع خالص دی لونها رنگ د دې غوا تسر الناظرین خوشحالی کتونکو لرا. قالو نو ویل دیو ادعو اغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ماهیه چې څه دی صفت د دې غوا کار د دې غوا. ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډه وډه شوې ده علینا په مونږ باندې و انا یقینا مونږه انشاء الله که د الله تعالی خوښه شي که الله وغواړي لمهتدون لا خامخا لار موندونکي یو دې طرف ته. قال نو ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله تعالی وایي انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا ذلول چې نه جوتي ده تثیر الارض چې اړی ځمکه ولا تسقي الحرث او نو بکی فصل لرا مسلمه روغه رمټه ده روغه موټه ده لا شیته نشته دی هیڅ داغ فیها په دې غوا کې. قالوا الآن ویل دیو اوس جئت بالحق تا راوړو پوره بیان تا راوړو پوره خبره. فذبحوها نو دیو دا غوا حلاله کړه وما کادوا یفعلون او دیو نږدې نو چې دا کار یې کړی وی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.